أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابل ارزنه لفظي ترجمه سره بکو پای کې بعض زینو لګ ګران دي هغه به پیرو وای دوباره سیده. الحج اشهر معلومات، حج اشهر معلومات سو میاشتې د شمیر دي، یعنی شوال د ورکی اختر میاش، بیا ذی قعده د خالی میاشو، او بیا د ذی الحجې 14 ورځې دا د حج ورځې دي. مطلب دا چې په دې ورځو کې یو کس کو د حج اراده کوي، احرام تړي، نو په دې کې چې کوم دی احرام تړلی شي. د شوال نه مخکې د دریو امامانو په نسبت باندې کو د شوال د میاشتې نه مخکې چې کوم دی احرام وتړو نو حج یې اډو کېږي نه. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حج اوشخ مکروه دی، یعنی ناخوښه دی. مکروه مطلب ناخوښه دی. نو د دې وجه الله فرمایي چې الحج اشهر معلومات، حج سو میاشتې د شمیر دي، یعنی د شمیر یو سو میاشتې دي د حج چې هغه چې کوم دی شوال، ذی قعده او ذی الحجې 14 ورځې. فمن فرض، پس ها څوک چې لازم کی په ځان باندې فیهن په دې میاشتو کې الحج حج، یعنی څنګه لازم کی احرام وتړي، چې احرام وتړي نو د باندې حج لازم شو، د حج نیت وکړو. نو چې کله حج په خپل ځان باندې لازم کو نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نو بیا بدن نه بده رفث کی، دا راتلونکي سيزونه ټول په د باندې حرام شو. رفث په حرام شو، او فسوق د فسق جمع د مونږ ویلو دي ته مطلقه ګناه دي مراد کېدلی شي، او کم ممنوعات احرام چې دي چې په عامو حالاتو کې هغه سيزونه جایز دي، خو په حالت ته احرام کې هغه ناجایز دي، نو هغه ته مراد کېدلی شي چې هغه ښکار دی، او چې کوم دی جما د خپلې بیبي سره یا د جما خبرې دي او ښکار دی، نو نه به ښکار کوي، نه به جما کوي، او نه به د ښکاري ته چې کوم دی ښکار ښي. دغه رنګ خوشبو به هم نه لګي، او دغه رنګې ګنډلې کپړه به هم نارینه نه اغوندي، او مخ او سر دا به هم نارینه نه پټي. او امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله فرمایي چې زنانه به هم په مخ باندې کپړه نه راځي. البته اوس تاسو ولرز وایي چې هغې دپاره ټوپۍ راوتي، ټوپۍ د پاسه چې کوم دی، یا اوس خو نوی سیسټم راوتی دی، خو فقهاو دا لیکلي دي چې ټوپۍ د پاسه به کپړه ور واچي زنانه، چت والا ټوپۍ به وګوري او کپړه به پورې وګنډي، د مخ پرده به هم راځي، په مخ باندې به کپړه هم نه راځي. نو دا حلال سیزونه دي، خو په حالت ته احرام کې دا چې کوم دی حرام دي. نو ولا فسوق ولا جدال، او جدال جنگ جګړې به هم نه کي فی الحج، په حالت ته حج کې. وما تفعلوا، او هغه چې تاسو یې کوئ من خیر د نیکۍ نه یعلمه الله، نو پوهه دی الله پاک په هغې باندې. دې طرف خبرداری دی چې صرف حج کول صرف د دغې په حالت احرام کې صرف د ممنوعات احرام نه بچ کېدل مقصود نه دي، بلکې نیکی به هم کوئ، ذکر به د الله پاک کوئ، او نیکی طرف ته به وړاندې کېږي. یعنی صرف د دغې څیزونو نه بچ کېدل مقصود نه دي، دغې نه بچ کېږي، خو د دې سره سره به نور نیکي هم کوئ، ذکر به کوئ د الله پاک، د قرآن تلاوت به کوئ، دعاګانې به غواړئ. نو وما تفعلوا، هغه چې تاسو کوئ من خیر د نیکۍ نه یعلمه الله، پوهه د الله پاک په دې. وتزودوا، او تاسو توخه واخلئ د ځان سره، فإن خیر الزاد، بېشکه بهترینه توخه التقوا، بچ کېدل دي سوال نه. دې تفصیل تیر شو چې بعضې خلک به د کور نه راووتلي، موږ متوکلین یو، پیسې هر څه به ورسره وو، خو پیسې به ځان سره وانه غستلې، وي موږ د الله په لار کې وځو، د الله دپاره حج کو، الله به زموږ د ډوډۍ او د خوراک څښاک انتظام کوي. نو چې کله به اوږي شو نو بیا خو به یقین هغه شانتې وونه، نو بیا به د خلکو نه سوال کو، ای د خدای وبخه موږ له سره وړی، موږ د الله میلمان یو. نو فقهاو لیکل دي چې دا توکل نه دی، او دوی به ځان ته متوکلین وي، موږ د الله په ذات باندې بروسه ده. وي توکل دا دی چې ته لومبې اسباب برابر کو، یقین په الله وکړه. اسباب چې کوم الله درکړي پیسې جیب کې واچوه، او بیا وایه الله به زما دا کار کوي، نو ټیک ته کوي به در، خو اسباب به برابره، بغیر د اسبابو د الله پاک قدرت دی، قدرت دې کولی شي، خو سنت یې نه دي.
اسباب الله پاک را لګلي دي دنیا ته، او دنیا دار الاسباب د دې کې به اسباب اختیاري. نو دې کې الله پاک د هغه خلکو باندې تنبیه ده چې تاسو خو متوکلین یې، خو پیسې ځان سره راواخلئ، زادراخ ځان سره راواخلئ، دا سوال نه بهتر دی. نو وتزودوا تاسو توخه واخلئ د ځان سره، فإن خیر الزاد بېشکه بهترین توخه التقوا بچ کېدل دي سوال نه، سوال تاسو نه کوئ. واتقوني خاص زمانه ویریږي یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو. لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا د چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم روزي د خپل رب، رزق د خپل رب. نو په دې کې هم تفصیل تیر شو چې بعضې خلک چې کوم د جاهلیت په دور کې خلکو د حج چې کوم مقامات دي د هغې نه چې کوم دی د اغستلو خرڅولو بازارونه جوړ کړي. نو که یو سړی په دې نیت باندې ځي چې زه خالص ته الله رب العزت ته رضا دپاره حج کومه او په لاره باندې دې تجارت وکړي، نو په دې کې څه ګناه نشته. یا کور کې ورسره خرچه کمي، یا ورسره لار کې خرچه کمه شي، نو که په لاره دې اغستل او خرڅول وکړي، په دې کې څه ګناه نشته. لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا د چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم فضل د خپل رب. فاذا افضتم پس هر کله چې تاسو واپس شئ من عرفات د عرفات نه، فذكروا الله تاسو ذکر کوئ د الله عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره مزدلفه سره. په مزدلفه کې شپه تیرول دا سنتي مسنون دي. شپه کې بیا خلک ذکر هم کوي، تهجد هم کوي، دعاګانې هم د خپل ځان دپاره، د خپلو ټولو ملګرو دپاره، د خپل کور والو دپاره غواړي. نو په مزدلفه کې شپه تیرول سنت دي، مسنون دي. پای کې عبادت کول، ذکر کول دا مسنون دي. او د صبح صادق نه راواخلي د نور خطو پورې دې ټیم کې حاضري په مزدلفه کې دا واجب ده. دغه ټیم کې څوک حاضر نشو نو دنه واجب پاتې شو، په واجب پاتې کېدو باندې بیا دم راځي. نو په مزدلفه کې د صبح صادق نه راواخلي د سبا خطو نه تر نور خطو پورې دغه ټیم کې به خامخا حاضري کې دا پکې لازمي ده. او غونډه شپه په مزدلفه کې تیرول د سنت دي، مسنون دي. نو په هغې کې به ذکر هم خلک کوي او د قرآن تلاوت پکې هم کوي او نور عبادت پکې هم کوي. فذكروا الله تاسو یاد کوئ الله عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره نه مزدلفه سره. وذكروه تاسو الله پاک یاد کوئ کما هداکم لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی. نو په خپل طبیعت په الله نه یادوي، بلکې الله چې د یادولو کومه طریقه ښولې ده په هغه طریقه به الله یادوي. نو دې نه دا هم معلومه شوه چې بعضې خلکو ځان له خپل عبادت جوړ کړی دی، خپل یو څیز نه فرض دی نه واجب دی، دې فرض او واجب ګڼي، دا بدعت دی. دغه رنګ یو څیز چې کوم دی نشته په اسلام کې، دی په اسلام کې راوستی دی وي دا چې کوم دی عبادت دی، نو دا ګناه ده. بلکې الله څنګه درته خوري دی اک شان به د الله عبادت کوي، په خپل طبیعت باندې به نه کوي. کو الله وی چې فرض دی نو فرض یې ګڼه، کو الله وی چې واجب دی واجب یې ګڼه. نو کو الله لازمي کړي نو بیا به لازمي چې کوم دی ګڼي، او کنه الله لازمي کړي نه دی نو خیر دی کوي، خو لازم یې مه ګڼه. نو چې څنګه د الله ویل دی اک شان دی د الله به عبادت کوي، د الله به ذکر کوي. وذکروه تاسو یاد کوئ الله پاک، ذکر وکړئ د الله پاک کما هداکم لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی، څنګه د چل خول دی. وان کنتم من قبله اگر چې تاسو وای د دینه، وان کنتم اگر چې تاسو وای من قبله وړاندې د دینه لمن الضالین د ناخبرونه، تاسو دینه مخکې د حج احکامات نو یادو، وروسته ته الله پاک راولېږل د حج احکامات یې ته هم وښودل او د حج مقامات یې ته هم وښودل. ثم افیدو بیا تاسو واپس شئ من حیث افاض الناس د کوم ځای نه چې خلک واپس کېږي. دې کې اصل کې هغه قریش مکه طرف ته اشاره ده چې هغوی به عرفات میدان ته نه حاضرېدل، حالانکه عرفات ته حاضرېدل هلته چې کوم دي وقوف کول دا فرض دي، دا رکن د حج دی. درې فرض دي په حج کې: احرام تړل او عرفات ته حاضرېدل، وقوف عرفه چې ورته ویلی شي، او دریم طواف زیارت کول. نو دا درې چې کوم دی په حج کې فرض دي. نو مشرکین مکه چې ودي به چې کله حج کوو د جاهلیت په دور کې، نو دی به د حرم د حدودو نه بهر نه وتل وي. موږ د بیت الله شریف ګاونډیان یو او موږ د بیت الله محافظین یو. نو دی به مزدلفه کې قیام کوو ځکه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې راځي، په حرم کې دننه راځي، او عرفات چې دا په حل کې راځي، د حرم د حدودو نه بهر راځي. نو دی به مزدلفه کې به پاتې کېدل، خو عرفات ته به نه تلل. نو الله پاک ورته وفرمایي چې ځان له خلک نه یې، څرنګه چې نور خلک د عرفات نه مزدلفې ته راځي، نو دقه شان تاسو هم بیا عرفات ته ځئ او د عرفات نه بیا وروسته مزدلفې ته راځئ. بلکې مزدلفه کې به صرف نه پاتې کېږي ځکه ستاسو نه رکن پاتې شو، رکن د حج د نه پاتې شو، فرض د نه پاتې شو، او چې فرض د نه پاتې شو ستا حج د سره کېږي.
نو دې کې هغې ته تنبیه ده. ثم افیدو بیا تاسو واپس شئ من حیث د کوم ځای نه چې افاض الناس خلق واپس کیږي. واستغفر الله او بخنه تاسو وغواړئ د الله نه. دا کوم وخت چې په جاهلیت کې تیر کړی دی او تاسو عرفات ته حاضري نه ده کړې، وقوف عرفه هم نه ده کړې، فرض نه پاتې شوي دي، نو په دغې باندې د الله نه بخنه وغواړئ. واستغفر الله تاسو بخنه وغواړئ د الله نه. ان الله بېشک الله تعالی غفور رحیم بهونکی مهربان دی. فاذا قضیتم بس هر کله تاسو پوره کړئ مناسککم د خپل حج احکامات، نو فذکروا الله تاسو ذکر وکړئ د الله که ذکرکم لکه څنګه به چې تاسو ذکر کو آباءکم د خپلو پلارانو او نیکونو، او اشد ذکر یا زیات تدینه د الله ذکر وکړئ. نو دی به چې کوم دی په دغه پاکو مقاماتو کې عربو دی به د خپلو پلارانو او د خپلو نیکونو کیسې بیانولې، د هغې اوچتوالې او د هغې بړۍ به یې بیانوله، په هغې باندې به یې فخر کو. په عربو کې دا رواج ډېر مضبوط و د پخوا نه چې دوی په خپل پلارانو باندې او په خپل نسب باندې به ډېر فخر کو او د هغې صفات به بیانول. نو الله ته وفرمیل چې تاسو کله د حج احکامات پوره کړئ نو فذکروا الله، نو ذکر وکړئ د الله، یعنې د الله شکر وباسئ او د الله ذکر وکړئ، خوشحاله شئ په دې باندې چې د حج غوندې لوی حکم ستاسو نه الله پاک ادا کړو. فذکروا الله ته ذکر وکړئ د الله که ذکرکم لکه څنګه به چې تاسو ذکر کو آباءکم د خپل پلارانو، نو دوی به د خپل پلار نیکه ذکر ډېر په شوق او محبت سره کو او صفات به د خپل پلارانو د نیکونو بیانول. نو الله ورته وایي چې دقه شان د الله پاک یاد کړئ. او واشد ذکر یا د خپلو پلارانو نوم زیات په محبت او شوق سره الله پاک یاد کړئ او د الله پاک شکر ادا کړئ چې الله درنه د حج غوندې غټ حکم چې کوم دی ادا کړو. فمن الناس بس بعض د خلکو نه من ها څوک چې یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې نصیبا یعنې حصه، د دنیا حصه راته راکړي. بعضې خلک به داسې وو، کفار ته هم مراد کېدلی شي، بعضې مسلمانان به هم داسې وو چې هغې اوس هم چې کله حج له لړ شي نو صرف دنیا غواړي، خو دې نه مراد کفار دي. ښه هغې به صرف مونږ له په دنیا کې راکړي، زمونږ آخرت سره تعلق نشته دی، بس صرف دنیا به یې غوښتله، پیسې به یې غوښتلې، مال او دولت به یې غوښتو. نو الله فرمایل چې فمن الناس بعض د خلکو نه من ها څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې نصیبا څه حصه، وما له نشته د ده لپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حصه، بس صرف دنیا کې به ورته میلاویږي، آخرت کې د دې خلکو هېڅ حصه نشته دی، بلکې هغې دا خلک خو د آخرت منکرو. ومنهم او بعض د خلکو نه من ها څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة ښېګړه. تاسو ته مې ویلي دا حسنه داسې لفظ دی چې دا ټولو خوبو ته شامل دی. دنیا کې راته هر یو څیز ښکلی راکړي، هر یو څیز په دې کې دننه داخل دی، ښکلې زندګي راته راکړي چې ښکلې زندګي د الله دنیا کې درکړي، دې کې هر څه راغلل. وفي الآخرة او په آخرت کې حسنة ښېګړه، آخرت راله هم ښکلې کړي، دنیا راله هم ښکلې کړي. وقنا او مونږ بچ کې عذاب النار د اور د عذاب نه، یعنې د جهنم نه. اولئک نو الله وایي همدا خلک دي لهم چې د دوی دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه کسبو چې دوی وګټله. دا خلک چې دنیا غواړي او آخرت غواړي دا خلک کامیاب دي. بعضې دا په هغه خلکو باندې رد دی چې هغې صرف آخرت غواړي، د دنیا سره تعلق نشته دی، بس دنیا نه غواړو خو صرف آخرت غواړو، دا خبره هم غلطه ده. بلکې د پیغمبرانو سنت دا دي چې هغې به دنیا غوښتله به آخرت غوښتله، د دنیا خوشحالۍ به یې غوښتلې، د آخرت خوشحالۍ. که دنیا کې تا ته خوشحالي نه او تا ته تنګي، ته به د الله عبادت څه وکړي؟ تا سره پیسې نه، ته به حج ته څنګه لاړ شي، زکات به څنګه ورکړي؟ نو دنیا به مو ښکلې غواړي او آخرت به مو ښکلې غواړي. نو صرف په دنیا هم نه کېږي، صرف په آخرت هم نه کېږي، دواړه به ښکلې د الله نه غواړي. او دا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دنیا او آخرت دواړه غوښتل. اولئک همدا خلک دي لهم د دوی دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه کسبو چې دوی وګټله. والله الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی، یعنې زر به الله پاک د دې حساب وکړي چې چا څنګه عمل کړی د هغه شان جزا به ورته میلاویږي. اوس وروستو پسې بل حکم دی، وذکروا الله تاسو ذکر وکړئ د الله فی ایام معدودات، په معدود ورځو کې، د شمېر په ورځو کې، د دې نه ایام تشریق مراد دي. او په دغه ورځو کې په هر مسلمان، په هر سړي او ښځه باندې یو پیره دا واجب دي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. کو سړي وي او کو ښځه وي، خو چې فرض لمونځ وکړي د هغې نه وروستو د باندې دا واجب دي چې یو پیره به دا تکبیر وي. خو فرق صرف دومره دی چې سړی به په تیز آواز سره وي، په اوچت آواز سره، او ښځې به په رو آواز سره وي. نو دې نه ایام تشریق ذکر مراد دی. وذکروا الله تاسو یاد کړئ الله پاک فی ایام معدودات
د شمیر په ورځو کې. فمن تعجل پس هغه چا چې تادی وکړله فی یومین په دوه ورځو کې نو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ ګناه نشته دی. ومن تأخر او څوک چې وروستو پاتې شو فلا اثم علیه په د باندې هم ګناه نشته دی. اوس دې کې د جاهلیت په دور کې په دې خبره کې اختلاف و چې خلک په منا ته رالل نو د اختر په ورځ په 10 ذوالحجه خو به ټول وو، خو د اختر نه وروستو یعنې د اختر په 2مه ورځ باندې 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجه په دې کې به رمي جمرات کول، شیطانان به وشتل په کاڼو باندې. نو په دې کې دوه ډلې وې د جاهلیت په دور کې. یو هغه خلک وو چې دوی به د اختر په 2مه ورځ هم په منا کې پاتې شو او په 3مه ورځ به هم پاتې شو، خو 4مه ورځ ته د اختر به نه پاتې کېدل، یعنې 14 ذوالحجې ته به نه پاتې کېدل، واپس به تلل. او دویمه هغه ډله وه چې هغوی به د اختر په 2مه ورځ هم موجودو په منا کې رمي جمرات پې کول، شیطانان به ویشتل. په 3مه ورځ هم او د اختر په 4مه ورځ هم تر 14 ذوالحجې پورې به دوی په منا کې پاتې کېدل. نو چې کوم به 14 ذوالحجې پورې په منا کې پاتې کېدل نو دوی به د 12مې والا د غلط وي چې دوی په غلطه باندې دي او دوی ګناه کې یو ورځ مخکې ځي، یعنې دوی د اختر د 4مې ورځې دا شیطانان نه ولي. او چې کوم به په 12مه ذوالحجه باندې لاړل د منا نه نو هغوی به چې کوم به په 14مه باندې پاتې شو دوی ته یو بل ته به یې غلطه وي، یو وایي دوی په غلطه دي بل وایي دوی په غلطه دي. نو الله پاک جل جلاله وفرمیل چې په دواړو باندې ګناه نشته دي. اصل کې مسله دا ده چې د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځو یعنې په 10مه ذوالحجه باندې رمي جمرات دا چې کوم دی واجب دي. دا جمر عقبه غټ شیطان چې ورته وي دا چې کوم دی د اختر په ورځ به ولي. د اختر په ورځ باندې ټول حجیان ځي او دغه جمر عقبه چې کوم دی غټ شیطان ودی کنه اوس رمي جمره دا جمر عقبه غټ شیطان چې وي دغه یو ولي په د اختر په ورځ باندې. نو دغه یو ویشتل چې کوم دی واجب دی، په 2 کاڼو باندې ولي او تکبیر ورسره وي. د چانې د دانې نه غټ کاڼې به نه رالي، اگر چې بعضې خلک یې په سبلوم ولي، خو د چانې د دانې نه غټ کاڼې به چې کوم دی نه رالي. بسم الله الله اکبر به وایي او دغه شیطان به ولي. نو اصل کې رمي چې کوم دی دا ویشتلو ته وي او جمرات جمار نه دی، جمار دا چې کوم دی کاڼو ته وي، وړو وړو کاڼو ته. نو واړه واړه کاڼي ویشتل رمي جمرات کاڼي ویشتل. نو د اختر پر ورځ باندې صرف دغه غټ شیطان ویشتل چې کوم دی واجب دي. او بیا د اختر په 2مه ورځ باندې دا 3 واړه چې کوم دی په 2 کاڼو باندې ولي. 3 واړه هم چې کوم دی جمره اخرى یا اولا ورته وي لومبې وړوکی شیطان، بیا ورپسې جمره وسطا درمیانه، بیا جمره عقبه. نو دا 3 واړه په 2 کاڼو باندې ولي په 2مه ورځ باندې د اختر. نو بیا په 3مه ورځ باندې بیا حاجیان چې کوم دی ځان سره 21 کاڼي والي او یو جمره یو موږ ته شیطان وایي پښتو کې. دغلته اصل کې ابراهیم علیه السلام د شیطان ښکاره شو، چې شیطان ښکاره شو ابراهیم علیه السلام پې د کاڼي ګزار وکړو ختم شو، بیا ته په بل ځای کې ښکاره شو نو بیا پې ګزار وکړو، نو د هغه ځای نه هلته بیا ختم شو نن ورځ په ځمکه کې. نو په 3م ځای چې ورته ښکاره شو نو بیا یې وویشتو. نو د هغه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوندي کوي حاجیان چې کله لاړ شي. نو په د اختر په لومبۍ ورځ خو ټول چې کوم دی اولي، بیا په د اختر په 2مه ورځ باندې په 11 ذوالحجه باندې بیا 3 واړه ویشتل چې کوم بیا 3 واړه ولي، بیا ځان سره 21 کاڼي علي. نو بیا د اختر په لومبۍ ورځ اولي، په 2مه اولي، بیا په 3مه اولي. نو تر 3 پورې او بعضې خلک چې کوم دی 4مې ورځې ته پاتې شي، 4مې ورځ ته. نو دې کې الله پاک جدا خبره کوي چې کوم خلک د اختر په 2مه او په 3مه په دې باندې چې کوم دی شیطانان اولي نو دا هم ټیک ته. او کوم سړی چې کوم دی د اختر 4مې ورځې ته یعنې 14 ذوالحجې ته ایثار شو او نو په ده باندې هم څه ګناه نشته، دواړه ټیک دي. خو فرق صرف هو البته خو یو سړی په 12 ذوالحجه باندې د شیطانان وویشتلو او بیا دې د مینا په میدان کې په ده باندې نور پرېوتو، غروب آفتاب پرې راغی د مینا په میدان کې، نو بیا د باندې واجب دي چې دی پاتې شي او په دغه ورځ یعنې په 14 ذوالحجه د اختر په 4مه ورځ بیا شیطانان وګوري او که نه د غروب آفتاب نه مخکې دی د مینا نه ووتو نو بیا په ده باندې واجب نشته، بس هېڅ قسم ګناه پې نشته. نو دې کې اختیار دی، که یو سړی د اختر 4مې ورځ ته پاتې کېږي نو هم ټیک ته، او که نه پاتې کېږي نو هم ټیک ته. خو صرف فرق پکې دومره دی چې یو سړی نه پاتې کېږي نو دی به د انور د پرېوتو نه مخکې د اختر په 3مه ورځ باندې د مینا نه وځي.
وخت کم دی په کم ټیم کې به ولي نو په ډومبه ورځ باندې د اختر ډومبه ورځ چې کومه ده صرف د جمره عقبه چې ولي د غټ شیطان چې ولي په وو کانو باندې نو د دې ټیم د سحر نه راواخلي دغه نه د نور د خطونه تر نور پرې وته پورې ټیم دی بیا امام سی وی چې د زواله پورې ټیم چې کوم دی د سنت ټیم دی مسنون ټیم دی ډېر ثواب دی او د زوال نه راواخلي تر نور پرې وته پورې دا ټیم چې کوم دی بیا جایز دی مباح دی بیا هم ګناه پکې نشته کو چې په دغه ټیم هم جایز دی البته کو شپې ته مؤخر کو د شپې وشتل تر صبح صادقه پورې صبح صادق نه مخکې د سبا خطونه مخکې نو دغه بیا مکروه دي البته کو څوک د عذر د وجنه یو سړی بیمار دی یا نه جوړه دی یا اسی عذر ورته پیښ شو بیا د شپې پکې کراهت هم نشته مکروه هم نه نو دا خو د ډومبه د اختر د لوی اختر د ډومبه ورځ خبره شو په دویمه ورځ او دریمه ورځ باندې دویمه ورځ او دریمه ورځ یعنی یو لسمه ذی الحجه او دولسمه ذی الحجه په لسمه ذی الحجه باندې د اختر ډومبه ورځ د لوی اختر او په یو لسمه ذی الحجه باندې د لوی اختر دویمه ورځ نو دویمه ورځ د اختر او دریمه ورځ د اختر په دې کې د زوال نه وروسته د امام سي په نسبت باندې د زوال نه وروسته یعنی نور چې بالکل په ځای باندې ودرېږي د زوال ویل شي په ځای باندې ودرېږي بلکې د ماسپښین نه راواخلي د ماسپښین نه تر نور پرېوتو پورې دې ټیم کې به چې کوم دی شیطان وي دویمه ورځ د اختر او دریمه ورځ البته کوم خلک چې څلورمه ورځ د پاتې شي د هغې دپاره پکې دا رعایت شته دی چې په څلورمه ورځ دوی کله شیطان ولي که نه په دیارلسمه ذوالحجه باندې نو دوی د سهار نه راواخلي تر ماښامه پورې هر ټیم کې چې وویشت دغه دوی ته بیا اجازت شته نو دې کې الله پاک هغه خبره کوي چې څوک په دولسمه ذوالحجه باندې لاړو دولسمې ذوالحجې شیطانان یې وویشتل او لاړو رمي جمرات یې وکړل نو په دې هم څه ګناه نشته دی او که څوک دیارلسمې ورځې ته پاتې شول نو په دې باندې هم څه ګناه نشته دی وذکر الله تاسو یاد کړئ الله پاک فی ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې یعنی په دغه ایام تشریق کې فمن تعجل پس چا چې تعدی وکړله فی یومین په دې دوه ورځو کې یعنی د اختر نه د غټ اختر د ډومبې ورځې نه علاوه دوه ورځې یعنی دویمه ورځ او دریمه ورځ دې کې تعدی وکړه بس ډومبې د دویمه ورځې شیطانان یې وویشتل او د دریمه ورځ باندې د اختر او بیا لاړو نو فلا اثم علیه په ده باندې هېڅ قسمه ګناه نشته دی ومن تأخر او څوک چې وروستو پاتې شو نو فلا اثم علیه په ده باندې هم هېڅ قسمه ګناه نشته دی دواړه لمن خدا د چا دپاره لمن د هغه چا دپاره اتقا چې دی ویرېد د الله نه هغه خلک چې هغه د الله نه یریږي نو ګوره مخې ته ټول د حج احکامات تیر شو وروستو پسې الله پاک جل د تقوا ذکر وکړو چې تاسو د الله نه ویرېږئ ځکه لوی کار درنه وشو نو د حج په احکامو کې درنه چې کوم دی ناکامي هم رانشي غلطي د نه هم رانشي او دویمه خبره دا چې تکبر دغې ورشي ته پیدا نشي ځکه د حج دا ډېر لوی عمل دی حدیث پاک کې راځي چې کم سړی حج مکمل کی د حج احکامات پوره کی صحیح طریقې سره نو حدیث پاک کې راځي چې دا سړی د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه څرنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شي د لا ګناه نه کړي دی د ګناه نه پاکي نو دا کس دک شان د ګناه نه پاک شي حاجی چې کله د خپل حج نه فارغ شي نو دی د ګناه نه داسې پاک شي د حج سره لکه څرنګه چې د مور چې کوم دی د ماشوم د مور نه پیدا شي او د لا ګناه نه کړي دی د ګناه نه پاکي دک شان د حاجی د ګناه نه پاک شي خو هغه وی د دې نه سره پیژنې به څنګه وی پیژنې به دسي چې دې کله واپس راشي دې چې په کم کم ګناه کې مبتلا دغه نه توبه ایستي د په زړه کې د الله محبت راغلی وي دې د ګناهونو نه صبر شي وي د ژوندۍ مکمل بدل شي وي نو علما فرمایي چې دا د مقبول حج علامت چې کوم حاجی واپس راشي او د ژوندۍ بدل شي چې کم کم ګناه کې مبتلا دي دغه نه توبه ایستلې ده او د نیکو ته چې کوم دې کار ویلې د ژوندۍ بدل شوی ده نو د دې حاجی چې کوم دې حج قبول نو د دې وجه الله پاک د تقوا ذکر وکړ دا لوی عمل دی وکړو نو دلته کوم تقوا اختیار کړه د الله نه ویریږه او چې کلی ته لاړ شي بیا کلی کې هم د الله نه ویریږه او چې ته زړه کې تکبر پیدا راشي تکبر څنګه لوی کار دی کړی دی وړوکی کار دی نه دی کړی پیسې دې موږ ګوره د حج داسې عبادت دی چې په دې کې دا مالی عبادت هم دی او جاني عبادت هم دی هم د مال لګي هم د جان لګي ستړی کېږي پکې سړی هم ډېر زیات نو لوی کار دی کړی دی نو تکبر دکې پیدا نشي مولانا جامی رحمه الله دغه یو مرید نو هغه لا حج نه وکړي د خپل سر د پاسه به نور لیدو نور د خپل سر د پاسه به نور لیدو نو چې کله حج وکړو
نو چې کله واپس راغی نو بیا هغه نور به د خپل سر د پاسه نه لیدو. نو مولانا جامی رحمه الله ته شکایت وکړو چې حضرت د حج نه مخکې او ما د خپل سر د پاسه نور لیدو، او چې کله ما حج کړل نو په کار دی چې دا نور خو نور زیات شوی وي، ځکه چې ما لوی کار وکړو نو په کار دی چې زما د سر د پاسه دا نور زیات شوی وي، هغه نور مکمل ختم شو چې دا څه وجه کېدلی شي. نو مولانا جامی رحمه الله ته وفرمیل چې مخکې خو تا ځان ګنهګار ګڼو که نه، اوس ته حج له لړې لوی کار دی کړی دی، نو ستا په دې اړه کې لږ غونده کې تکبر پیدا شوی دی، د هغې تکبر د وجې نه الله پاک ستا نه هغه نور ختم کړی دی. نو الله پاک پسې وروسته د تقوا بیان د دې وجې نه وکړو چې لوی عمل دی چې د تکبر دکې پیدا نشي، او دویمه خبره ده چې څنګه دلته د الله نه یریږي نو چې کلي ته لاړ شي هلته به هم د الله نه یریږي، د ګناه نه به ځان ساتي. وذکروا الله، تاسو یاد کې الله پاک پی ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې چې ایام تشریق دي. فمن تعجل، پس چا چې تادی وکړله فی یومین په دوه ورځو کې نو فلا اثم علیه، هیڅ قسمه ګناه پې نشته دی. ومن تأخر، او څوک چې وروسته پاتې شو فلا اثم علیه، په ده باندې هم هیڅ قسمه ګناه نشته دی. خو دا خبره چا دپاره؟ لمن د هغه چا دپاره اتقا چې هغه ویرېد د الله نه. واتقوا الله، وروستو بیا الله فرمایي چې ویرېږئ د الله نه. واعلموا، او پوهه شئ انکم چې بېشکه تاسو به الیه هغه طرف ته تحشرون راجمع کولی شئ. په ورځ د قیامت په الله په عدالت کې ټول راجمع کېږئ، او الله پاک جل جلاله به د ټولو خبرو تپوسونه کوي. خو صحیح طریقې سره د حج ادا کړي نو په هغې به د الله پاک انعامات درکړي، او که ځان دې خلاص کړي د نمود نمایش دپاره دې کړي، د ریا دپاره دې کړي، او د حاجي صاحب ویلو دپاره دې کړي، نو بیا الله پاک جل جلاله دا حج بیا نه قبلي، په دې باندې بیا سزا درکړي. نو وذکروا الله، تاسو ویریږئ د الله نه فی ایام معدودات د شمیر په څو ورځو کې. فمن تعجل، پس چا چې تادی وکړه فی یومین په دوه ورځو کې، یعنی دغه دوه ورځې رمی جمرات وکړل د اختر د ورځې نه وروسته، نو فلا اثم علیه، په ده باندې هېڅ ګناه نشته دی. ومن تأخر، او چا چې مؤخر کو خپل ځان، ومن تأخر، او څوک چې وروسته پاتې شو نو فلا اثم علیه، په ده باندې هم ګناه نشته. یعنی درېیمې ورځې د ایثار شو، د اختر د ورځې نه علاوه درېیمې ورځې د ایثار شو، فلا اثم علیه، په ده باندې هېڅ ګناه نشته دی. لمن د هغه چا دپاره اتقا چې هغه ویرېد د الله نه. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. واعلموا، پوهه شئ انکم چې بېشکه تاسو الیه به هغه طرف ته تحشرون جمع کولی شي. الله دې عمل کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين زموږ نه راضي شي، الله زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي، څومره غلطي کوتاهي زموږ نه راغلي الله موږ ته معاف کړي. الله دا درس زموږ خالص ته خپل رضا وګرځي، الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین موږ ټولو ته د قرآن پوهه، د قرآن فهم راکړي. الله موږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي. الله موږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین دا قرآن مجید زموږ په زندګو کې راولي. الہ العالمین دې مجمع کې څومره الہ العالمین بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي، ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. خدای څومره پریشانه حالې پریشانۍ ختم کړي. الله زموږ لوی واړه زنانه نارینه ټول دیندار او قرآن خانه کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د عزت صادرونه راواچي. مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکړي. الله کشران مې دینداره کړي. الہ العالمین خاتمې زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمه چالو کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.